هغه کارو کې چې هغه تا په دې بیچنه کې نه کوي. ذالک الکتاب دغه عظیم الشان کتاب لا ریب فیه، بس آسان معنی ده لا شک فی انه کلام الله، نشتر شک پدې کې چې دا کلام د الله تعالی دی. لا شک فیه انه من عند الله، نشتر شک پدې کې چې دا طرف د الله تعالی نه دی. نو دا ذالک الکتاب یو احتمال په ترکیب کې دا دی چې دا ټول مبتدا ده او لا ریب فیه دا لاین فی جنس تا دا ورلا خبر دی دا ټول جمله. او هدل للمتقین دا خبر بعد الخبر دی، دا خبر بعد الخبر دی. دویم قول دا دی چې دا ذالک یوازې مبتدا ده، الکتاب خبر اول دی او لا ریب فیه دا خبر ثانی دی، دا خبر ثانی دی. او هدل للمتقین یا خو دا خبر دی د بل مبتدا د پاره هوا هدل للمتقین صحیح، او یا مبتدا د خبر مقدر دی فیه لا ریب فیه فیه هدل للمتقین، دا څه وسره فیه هدل للمتقین صحیح. او بل قول دا دی چې دا ذالک الکتاب مبتدا ده، لا ریب فیه دا جمله معترضه ده، او هدل للمتقین د ذالک الکتاب د پاره خبر دی. هدل للمتقین د ذالک الکتاب د پاره خبر دی. اوس د درې جملې دي، یو ذالک الکتاب، دویم لا ریب فیه، او دریم هدل للمتقین. خو په درې واړو کې حرف عطف نه دروړل شوی، ځکه تاسو ویلي فصل او وصل کې فصل څه ته وایي؟ ترک العطف، وصل عطف کول. نو چې کوم ځای کې د دوو جملو په منځ کې کمال اتصال وي هم به عطف نه کیږي، او که د دوو جملو په منځ کې کمال انقطاع وي هم به عطف نه کیږي. الا به عطف د یو جملې په بلې کیږي چې من وجهن اتصال وي من وجهن انقطاع وي، الا به عطف. دا درې واړه جملې دا یو بل سره متناسق دي، مربوط دي د کمال اتصال له درې واړو کې، ځکه عطف نه دروړل شي. نو څنګه یو بل کې کمال اتصال لري؟ نو ګورا ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب دی، دا داوا شوا. نو دا ورپسې دلیل دی لا ریب فیه، ځکه چې دې کې شک نشتا، دا داسې دی لکه دلیل. شک پکې نشته، دا بیا خپل داوا ده. هدل للمتقین، ځکه چې د هدایت کوونکي متقیانو ته، نو ار یو لاحقه د سابقې لپاره دلیل کړه. دا دې باندې پوه یار دې بالعکس وکړه چې ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب دی. نو د دې وجنا لا ریب فیه، شک پکې نشته، چې شک پکې نشته نو د دې وجه هدل للمتقین، هدایت ته متقیان. نو چونکې دا د یو بل سره انتهایی متصل دي، نو ځکه مسک حرف عطف نه راوړل شوی. تاسو ترکیب باندې پوه شئ. نو اوس چې ذالک الکتاب مبتدا شي، لا ریب فیه جمله معترضه شي، او هدل للمتقین ذالک الکتاب باندې خبر شي او حمل شي، نو دا الکتاب خو ذات ته، او هدن مصدر صرف وصف دی. حمل د وصف په ذات باندې نه جایز دلته څنګه شو؟ نو داغي جواب دا دی چې یا دا حمل مبالغتن دی، دا خو زید عدل د قبیله نه دی، آسان جواب دی. او یا دا مجاز فی الباب شوی دی، هدن مصدر مبنی للفاعل په معنا د هادن سره دی، هادن. او یا دلته کې مجاز فی الحذف دی، ذو ته مقدر دی، ذالک الکتاب ذو هدن للمتقین. دا دې باندې پوښ نو حمل صحیح شي. ذالک الکتاب دغه عظیم الشان کتاب لا ریب فیه، نشتره هیڅ شک پدې کې. نو شک خو پکې کافرانو کو. بل ځکه الله فرمایي ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
صحیح شو نو چې شک پکې شته نو دلته کې لا ریب فیه سره نفي د شک پوښ ونه دا تعارض راغی د هغه آیت او د دې آیت مسک دا سوال باندې پوښ نو جواب تاسو ویلې چې د تناقض او تعارض لپاره وحدات ثمانیه ضروری دي در تناقض هشت وحدت شرط ده ګوره منطق د دلته هم پکاريږي وحدت ورپسې قوت فعل است در آخر زمان نو چونکه دلته مکان یو نه دی دلته مکان یو نه دی دلته نفي د شک شوی دا چې دا قرآن محل د شک نه دی دا قرآن محل آلته اثبات په قرآن کې د شک نه دی هغه مخاطبینو کې د شک اثبات ته کستاسو په کې شک وي یعنی دا قرآن محل د شک خود نه خو کستاسو په کې شک وي نو زدا سي کتاب راړي جواب باندې پوښ او دا لا نفي جنس دا نفي تاکید د پاره چې دا قرآن د سره محل د شک دینا او امام رازي وي چې دا نفي په معنا د نهي سره دا الا ترتابو فيه تاسو په دې قرآن کې شک مکوئ قرآن کې شک او یو تاسو علامه سکاکی په مفتاح کې وایي چې کله کله موجود په منزله د معدوم پر اسکولش اذا كان معه ما لو تأمله وایي چې کله د دې مخاطب سره داسې امارات او دلایل وي کله پکې لږ سوچ مو کې نه دا انکار به ځایل شي نو دغه انکار په منزله د عدم پر اسکل شي دا انکار لکه لا انکار نو قرآن کې شک نشتا صحیح نو د دې دلایل او علامات دا دومره ډیر دي کدی پکې لګم تأمل او سوچ کړي وي نو دا خپل شک به ختم شوی وي د دې وجه الله تعالی د دې دغه شک چې موجود دی او منزله د معدوم فرض کو او فرمایي لا ریب فيه ته پوښ وکنه لا ریب فيه نشتره شک فيه په قرآن کې ګور دی فيه وګورئ دته معانقه لیکل ده تاسو خیال نه نو معانقه دي ته وي چې دا لفظ د ما قبل سره لګي او د ما بعد سره لګي ما قبل سره خو لګي ده نو ما بعد سره لګوا فيه هدى للمتقين په دې قرآن کې هدایت تر متقینو د پاره ما بعد سره لګي نظر معانقه مطلب دی المتقین دا جمع د متقی او متقی دا تقوا نه دی تقوا څه ته وایي نو تقوا ویل کیږي التوقي عما يضره في الاخره التوقي عما يضره دا هغه سيزونو نزان بچکول چې آخرت کې انسان له ضرر ورکي دې ته ویل شي تقوا او حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فرمایي چې تقوا ویل کیږي ترک ما حرم الله واداء ما فرض الله چې څه الله حرام کړی دي د هغه پر خودل او څه چې الله فرض کړی دي نو د هغه کول دې ته ویل شي تقوا بیا را تقوا درې مرتبه لري یو ته وی تقوا العوام تقوا العوام او دویم د تقوا الخواص او دریم د تقوا اخص الخواص نو تقوى العوام کفر پر خودل او ایمان اختیارول دته تقوى العوام او د دې وجنه د کلمې د توحید د الله تعالی کلمت التقوى قران کې ویلې دي والزمهم کلمت التقوى وكانوا احق بها واهلها نو کلمت التقوى نه مراد لا اله الا الله چې داوم تقوا ده چې کفر دې پرې خودو ایمان تراله او دې باندې پوه دې تقوا عوام دویم د تقوا الخواص نو د ایمان نه بعد احکامات دو قسمه یو اوامر بل نواهی نو 100% اوامر کول او 100% د نواهیونه بچ کېدل د توي تقوا الخواص دوی لکه قران کې الله فرمایي ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء دا سره کدی اهل کتاب ایمان راوړې دا تقوا العوام شو واتقوا بیا ورپسې واتقوا دا تقوا الخواص تا او دې تقوا اختیار کړې وي معنا دار اوامر باندې عمل کړې وي
منهیاتو نه ځان بچ کړی وي نو الله وایي مونږ به دې ته برکات او خزانې راکولو کړی وي د اسمانه مو د ځمکې او دې باندې پوه شو دا تقوی الخواص او دریم د تقوی اخص الخواص د دې معنی ترک الشبهات لکه امام بخاری مسلم ابو داود ټول کتابونو کې دا روایت موجود دی د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه نا هغه حضور پاک فرمایل الحلال بین والحرام بین وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها یا یو روایت کې دی لا يعلمهن كثير من الناس حلال واضح دي ښکار دي حرام واضح ښکار دي د دې په مس کې څه امور دي مشتبه چې هغه ډیر خلک نه پیژني فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نو چا چې دغه شبهات نه ځان بچ کو نو د طلب د براءت کو د خپل دین او د خپل عزت د پاره ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام او څوک چې په شبهاتو کې واقع شو نو قریب ده چې د حرامو کې واقع شي الا وان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال عليه السلام دغه تقوى اخص الخواص ته چې شبهات من انسان پریدي فيه لا ريب فيه نشتري شک پدې کې هدل للمتقين هدايت تر متقيانو د پاره اوس دلته المتقين ذکر حالانکه قران دا خود غیر متقین د پاره هدایت ته هدل للناس بل ځای کې وای نه یا خدا اکتفاء باحد الزدين دا اکتفاء دې ته وای چې دو زدين وي او پاغي کې ته یو ذکر کې بل رانړې نو دې ته وای اکتفاء دا دې باندې پوښوي نو یا خدا اکتفاء باحد الزدين دا او یا دا تخصیص د متقینو ذکر چې فائدہ د هدایت د قران نه دا متقیان اخلي فائدې دې ترس او سو کوئی د دینه مراد الصائرین الى التقوى یعنی المتقین کې متقی بالقوه مراد ده دا ورپسې چې کوم صفات الذين يؤمنون بالغیب را روان دي نو دا هغه نه متقی بالفعل مراد ده نو دې ته صنعت استخدام صنعت نو متقی بالفعل او یا متقی بالقوه مراد کا او دې باندې پوښوي فيه هدل للمت او کته چې متقی دي نو د خوسم په هدایت ته نو د هدایت سمانا نو نه د تقوا مراتب د ډیر زیات دي نو په حالت د تقوا کې د قران ول هدایت ته چې داغه نمبر درجه ته ورسي فيه هدل للمتقين په دې قران کې هدایت تر تقوا والو د پاره عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه فرمایي علامات د تقوا نمبر 1 الصبر على التکلیف چتا باندې تکلیف راغی او صبر دې په وکړو نو دا یو علامت ده دویم الرضا بالقضاء دا الله فیصله باندې رضا کېدل سلورم الشکر علی النعمه د نعمت شکریا او سلورم العمل بالقران په قران باندې عمل کول دا تقوا علامات دي هدل للمتقین هدایت تر پرهیزګارانو د پاره الذين اغه متقین یؤمنون بالغیب چې د ایمان لري بالغیب په غیب باندې نه دا بالغیب یو د غیب یو د غایب الغیب ما لا تراه غیب څه ته وایي چې تی نه والغائب ما لا يراك او غایب دې چې تا نه نو الله باندې اطلاق د غیب کیږي او د غایب نه کیږي نه پوښښ ا دې باندې نو ردی وجنه بعض علما وایي دا باسله ده نو د غیب نه بیا څه مراد دی ابن عباس وایي د دې نه مراد دک الله تعالی دی چې د ادي ایمان لري په الله باندې ایمان لري په الله تعالی باندې پوښوي او دویم بعض علما وایي چې غیب دوه قسمه دي یو غیب حقيقي دی او یو غیب اضافي دی غیب حقيقي چې د هغه د معلومولو هیڅ ذریعہ نه په عقل معلومیږي نه په حواس معلومیږي او نه په وحي معلومیږي صحیح او دویم نمبر غیب اضافي
غیب اضافي دی چې هغه په حواسم نه معلومیږي او بداهتن عقل سره هم نه معلومیږي البته وحی سره معلومیږي ما لا تقتضيه بداهت العقل بداهتن عقل سره نه معلومیږي حواس می ادراک نشي کوله البته وحی سره معلومیږي داغه د معلومولو طریقه هی وحی وي او دې باندې پوښت نه چې کوم غیب حقيقي دی نو دا خاصه د الله تعالی دا او لکه ذات د الله قیامت بکل راځي دا غیب حقيقي دی نو دې کې ذات د الله بعض علما وایي چې کوم وی غیب اطلاق په الله نه کیږي نو وایي دې کې ذات د الله راغی خو ضمنن راغی ذات د الله راغی خو ضمنن راغی نو ضمنن کې اطلاق د غیب وشي په ذات د الله نو وی خیر دی او دې باندې پوښ او دلته یو خبره یاد ساته چې کوم مغیبات دي نو په مغیبات باندې ایمان په هغه کیفیت او په هغه تفصیل باندې راړل ضروری دي چې کوم کیفیت او تفصیل شارع بیان کړي ځان نه بول خپل صغراګانې موګراګانې نه جوړي او نه خپل کیفیت هغه د پاره جوړي چې کوم کیفیت شارع ویلې نو په مغیبات او په هغه کیفیت سره ته ایمان ساتي نو بیا مغیبات یو خو هغه مغیبات دي چې هغه ثابت دي په دلایل قطعیه سره لکه حشر او نشر بالاجساد صحیح حساب او کتاب نو د دین انکار کفر دی او دویم نمبر هغه مغیبات چې هغه ثابت دي په دلایل ظنیو په دلایل ظنیو لکه حضور پاک ته سلام او صلوات پیش کېدل حضور پاک اوریدل جواب ورکول نو د دې منکر کافر خو نه دی او مبتدع فی العقیده دی مبتدع فی العقیده او خارج د اهل سنت نه دی او دریم نمبر هغه مغیبات دي چې هغه کې ظاهرا تعارض د دلایل دي نو هغه کې یو منل بل ثابتول یو منل بل نه منل نو دا خیر دی او دلایل سره الذين اغا کسان یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې نو سو کوئی چې دا باسل ده دویم قول دا ده چې دا د حال د پاره ده معنی دا یؤمنون حال الغیبه منکم کما یؤمنون حال الحضور لا کالمنافقین چې متقیان هغه کسان دي چې د ایمان ساتي په کوم وخت چې تاسو نه غایب وي لکه څنګه چې حاضر وي ایمان ساتي د منافقانو په شان نه چې مخامخ ایمان ساتي او چې پناشي فاذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم دا څنګه او دریم قول دا دی چې دلته کې غیب نه مراد زړه دی الذين آکسان یؤمنون بالقلب چې د ایمان لري د زړه نه د منافقانو په شان صرف په جبه نه بلکې د زړه نه ایمان لري نو دغه مطلب دی او که بعد سلی د پاره شي نو بیا ابن عباس وی چې وحی مراد ده او عطا ابن ابي رباح وی الله مراد دی الذين کسان یؤمنون چې ایمان لري بالغیب او غیب باندې نو یؤمنون د ایمان نه دی او د ایمان یو معنی د اقرار او اعتراف یو معنی د اقرار او دویم معنی د تصدیق ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بل معنی تصدیق او دریم معنی د امن ورکول امنه جعله ذا امن اغله امن ورکینه امن والے وګرځو اصطلاح کې ایمان ویل کېږي تصدیق النبی تصديق في جميع ما علم مجيئه به في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة قطعا في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة قطعا إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا غير مقترن بأمارات الإنكار يعني تصدیق کول د پیغمبر علی السلام داغه تصدیق کول په ټول هغه خبرو کې چې په کوم باندې د پیغمبر راتګ دا یقیني معلوم وي یعنی چې څومره خبره
حضور پاک د الله ر طرف نه وروړي دي نو په هغه ټولو کې د پیغمبر تصدیق کول نو چې کومه خبره اجمالا معلومي دي لکه مسله تقدیر نو آلته اجمالا تصدیق او چې کوم ځای تفصیلا معلومي دي نو آلته تفصیلا خو چې علامت د انکار پکې نه وي علامت د انکار نو دې ته وایي ایمان دی باندې پوښتنه بل مسله زمونږه د متقدمین احنافو بلکې د جمهور مسلک دا دی چې ایمان فقط د تصدیق قلبی نوم دی فقط د تصدیق قلبی نوم دی پاتې شو عمل بالارکان عمل بالارکان یا اقرار باللسان عمل بالارکان نه اقرار باللسان نو دا شرط ته د پاره د اجرا د احکام شرعیه وایي یعنی تا باندې با د شریعت احکام ال جاری کیږي چې تا اقرار باللسان کړی چې تا اقرار بل لکه یو سړی پسله کې تصدیق کوي او په جبه اقرار نه کوي په جبه اقرار نه کوي او نو بیا بد سره د مسلمانانو احکام په دنه جاری کیږي لکه چې وفات شنو جنازه کول تعزیت کول د مسلمانانو مقبره کې دفن کول نو دا شرط د اجرا د احکامو د پاره خدا الا چې کله دته نوبت نوي د اقرار باللسان کولو اوس که د اقرار باللسان مهلشته دنه مطالبه وکړي شو دیم نه کوي نو دا خو عنادي دی دا سره ایمان نه دی بیا اوس به دې پوهیږي نو تصدیق قلبی ته ایمان وای اقرار باللسان ولا شرط دی دویم نمبر مرجئه هغه وایي چې فقط د تصدیق قلبی نوم دی او لا تزر المعصيه مع الايمان كما لا تنفع الطاعه مع الكفر وای څنګه په حالت د کفر کې طاعت فائدہ نه ورکړي نو دغه رنګ د ایمان په حالت کې ګناه zarar نه ورکړي خو یاد ساته زمونږه او د دې په مس کې یو فرق دی زمونږه د دې مس کې یو فرق دی مونږ ته علامه شهرستاني الملل والنحل کې لیکلي دي چې یو مرجئه اهل سنت دي د مونږ دویم مرجئه اهل بدعت دي دغه دي نو هغه اعمال بالکل حذر غني مونږ اعمال بالکل حذر نه غنو ادي باندې پوهیږي خو چونکه د احناف متقدمین زمانہ کې معتزله خوارج د دې زور ډیرو نه چې د دې زور ډیرو نو دیبا د اعمال د ایمان جز غنا او جز اصلي به غنا او د دې جز په انتفاع سره به انتفاع د ایمان راوستا نو د دې په مقابله کې احناف دا قول وکړه چې ایمان صرف د تصدیق قلبی نوم دی نو د دې معنی داوا چې اعمال د ایمان جزء اصلي نه دی چې د دې په انتفاع د ایمان منتفی شي اوس خبره ته خیال لې دا د زمانه د وجه نه او دا مطلب نو چې اعمال بالکل حاضر دي نه اعمال د ایمان جزء تحسینی دی د دې اعمالو د وجه نه په ایمان کې حسن راځي او د نکولو د وجه قبح راځي دی باندې پوهیږي زما په خبره پوه نو په مونږ کې او پاره کې دا فرق دی چې مونږ اعمال بالکل حاضر او هغه یې بالکل حاضر غني نو دا مرجئه او مسلک دریم مسلک د کرامیه دی محمد ابن کرام سجستانی نو هغه وایي چې ایمان صرف د اقرار باللسان نوم دی تصدیق قلبی پکې نشته او سلورم مذهب دار جهمیه دی هغه وایي چې ایمان صرف د معرفت قلبی نوم دی نه پکې اقرار ضروری دی نه پکې تصدیق ضروری دی او بل مسلک د معتزله او خوارج او محدثینو دی د درو مسلک دا دی چې ایمان د درو شیونو نوم دی تصدیق بالجنان اقرار باللسان عمل بالارکان دا درې د دې مجموعه د ایمان او بیا فرق څه دی نو محدثینو په نيزه
دا اعمال جزء اصلي د ایمان نه دی چې د دې په انتفاع د ایمان راشي، بلکې دا جزء تحسیني دی. دی د احناف سره مخالفت ولې راغی؟ دا د زمانه د وجنه چې د احناف زمانه کې معتزله خوارجو هغه اعمال له دومره زور ورکو چې دا هغه په انتفاع سره د ایمان نه خارجو کافر کوي. نو دا هغه مقابله کې دی وی چې نه اعمال خدا شي نه دي. د محدثینو زمانه کې مرجئو قول دا چې اعمال د سره فائدہ نه لري. نو د هغه مقابله کې محدثین ولې نه لري. نو ځکه قول کو چې اعمال د ایمان جز دي، خو نور ګوره محدثین د اعمال په انتفاع سړی کافر کینا او نه د ایمان نه خارجي. بده ورسېږي دا اختلاف د زمانه دی. بیا خوارج او معتزله خپل مسکه معتزله وی چې تارک د اعمالو دا خارج د ایمان نه خو داخل فی الكفر نه دی. دته منزله بین المنزلتين تاسو شرکایت کې ویلي. او خوارج وی چې ترک د اعمالو سره د ایمان نه اوته په کفر کې داخل شي. از بده پوښتنه. او معتزله وی کچرتا دې دوباره کلمه ونوي او مرس نو خالدا مخلدا فی النار دی. په دې پوهیږئ. او دې د ارغه آیت نه استدلال کوي چې هغه کې د یو عمل په ترک باندې د جهنم وعید راغلی دی. ځای په ځای برازي الته خپل کې وګي. خو بهر کې زموږ د احناف مسلک دا دی چې اعمال د ایمان جز نه دی. اعمال د ایمان جزو نه دي او محدثین وی اعمال د ایمان جز دي. نو دی باندې یو بل مسله بنا ده، مسله د زیادت او د نقصان د ایمان، چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي او کنه راځي. امام سره رحمت الله علیه وی نه راځي. ایمان خود تصدیق قلبی نوم دی، پدې کې زیادت او البته ضعف او قوت پکې راځي، خو زیادت او نقصان پکې ناراضي. او محدثین وی ناراضي پکې. او دې باندې پوښتنه نو زموږ یو څو دلایل ځان سره ولیکا چې موږ ایمان اعمال د ایمان جز نه دي. غټ دلیل زموږ دا دی چې په ډیرو آیتونو کې اعمال د دې عطف راغلي دي په ایمان باندې. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. اوس که اعمال د ایمان جز شي نو دا عطف لغوش، ځکه امنو کې عملو په خپل راغی نو دوباره ویل لغوه بلا فائدہ شو ګر. د دې وجنه اعمال د ایمان جز نه دي، عطف تقاضا د مغایرت کوي. او دې باندې پوښي. دویم دلیل په ډیرو آیتونو کې او په ډیرو احادیثو کې د ایمان محل زړه ګرځول شوی دی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولم تؤمن قلوبهم. نظر راغلی دی کنه. نو او فضل کې تصدیق وی اعمال نه وي. فضل کې تصدیق وی اعمال نه دار دی. دلیل دی چې ایمان صرف د تصدیق نوم دی او دا د اعمال نوم نه دی. دریم نمبر اسامه ابن زید رضی الله عنه حضور پاک لګل جهاد د پاره. الدا دګړو یو سپنکه ولا مخې لورغه هغه علاقه کې چې څنګه په د تور او چتوله یا د ملګری هغه کلمه وي نه دی وی چې دا صرف دې د پاره د کلمه ویلې ده چې زمونږ نزان بچکول غواړي. بیا هم قتل چې قتل کو نبی علیہ السلام خواته چرال پیغمبر علیہ السلام ته وی چې دغه سم وکړل. حضور پاک ډېر سخت خفش او حضرت اسامه ابن زید ته وی هل شققت قلبه تاول زړه ولې نسیرو نه د کولاو چې دا د پخړنه ایمان راړو که پجه براړي. ورال ته د ایمان باره کې د څه ذکر کړي؟ د قلب د زړه ذکر کړي. دا دلیل دی چې محل د ایمان د پاره زړه دی او په زړه کې تصدیق وي اعمال نه. دی باندې پوښتنه دا درې سلورم دلیل چې د اعمال منافی سره د دې منافینه اثبات د ایمان کړی شوی دی. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. مخکې د مؤمنان وای الان کې قتال شروع کړل دی یو بل سره وایي سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. باوجود دا غي مؤمن دی
نو دا دلیل دی چې اعمال د ایمان جز نه دی، ګینې دلته خو د اعمالو ضد موجود دی، عمل نشته. ولې ته مؤمن وایي؟ پوه شوئ؟ بل دلیل حدیث جبریل کې چې کله جبریل راغی پیغمبر علیہ السلام نے تپوسونه کول، نو دویم تپوس کوي مل ایمان. نو د مل ایمان په جواب کې حضور پاک وایي ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دا اعمال ذکر نه کوي، دا اعمال ذکر د مل اسلام په جواب کې کوي. نو دام دلیل دی چې اعمال دا د ایمان جز نه دی. وایي او بل دلیل حدیث الجاریه چې هغه تور وینځوا هغه صحابي ممخو والا بیا راغی حضور پاک ته وایي چې ما نظر منلو چې وینځوا آزادوم، نو کدا آزاد کم نو مانا به کافی. پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایل اتشهدین الله اله الا الله، ته گواہی ورکې چې الله نه سوا بل خدای نشته؟ نو قالت نعم، وی او نو فقال اعتقها فانها مؤمنه، آزاد کدا مؤمنه ده. آل دې مؤمنه صرف په دې خبره وته وي، حالانکه اعمال ته پوښتنه نو او نه عمل کړي. وایي علامہ شبیر احمد عثماني فتح الملحم کې رحمه الله دا تفصیل لیکل لري. نو دا زموږ دلایل دي چې اعمال د ایمان جز نه دي. الذين کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب باندې، ويقيمون الصلاة قائم وي منځ. د امام بیزاوی وایي يعدلون ارکانها، يعدلون تعدیل سره ادا کوي ارکان د مانځه. دویمه معنا یواظبون علیها، همیشګری کوي په دې منځونو باندې. څلورم یؤدونها، ادا کوي منځونه. او دا اقام یقیم اقامتن، دا اصل کې وایي نیغول ہوتا اقمت العود، لرګې مې نیغ. او بیا اطلاق کیږي د یو شی حق پوره ورکول. یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل، حتى توفوا حقوقهما بالعلم والعمل. تر اغیزان په یو سیدین مې حسابوي تر سوچ مې د تورات او د انجیل پوره حقونه نه ادا کړي په علم او عمل کې. نو یقیمون الصلاة د دې معنا دا ده چې دې پوره حقوق سره مونږ ادا کوي. نو دیو د مونږ آداب دي ظاهری چې کپڑے پاکي، بدن پاک او ستر عورت او قبله ته مخ کول، وخت په جندل، نیت کول، دا هغه ظاهری خبرې دي. یو آداب باطنیه دي، خشوع خضوع عاجزه سره، دهان توجه سره الله ته ودرېدل، نو دا باطنی آداب دي. ويقيمون الصلاة قائم وي منځ، ومما رزقناهم ومما اعطيناهم، او دا ارغه سنه چې مونږ ورکړي دوی ته، ينفقون على انفسهم اولا، خرج کوي دی په خپل ځانونو باندې اولا، وعلى الآل ثانيا، او په خپل خاندان والو باندې ثانيا، وعلى الاغيار ثالثا، او په اغيار باندې درېمه مرتبه کې. اوس دنیا کې یو مختلف نظامونه دنیا کې رایج دي. یو ته اشتراکیت وای، اشتراکیت او عربی کې الاشتراکیت وای، سوشلیزم متوي. دا هغه نظریه دا ده چې دا دنیا کې څوم دي نو په دې باندې ذاتی ملکیت د هیڅ چا نشته. ذاتی ملکیت هیڅ چا نه، دا ټول مشترک دي. نو په هغه باندې الله رد وکړو ومما رزقناهم، دا هغه څه چې موږ دی له ورکړي دي خدای مالکان خیال لري. او دویم هغه کیپټالیزم دی، سرمایه دارانه نظام. الرأسمالية دا حضرت تقی سے یو کتاب دی جدید معیشت اور تجارت، اردو کی ډیر مفید دی، ځان له پیدا کړي. په دې جدید چې څومره مسائل دي او جدید اصطلاحګانې دي، نوې نظامونه دي، نو که تاسو د هغې تفصیل کتل غواړئ
نو د حضرت تقی صاحب دغه کتاب وګورئ ان شاء الله چې هغه کې وتا سو ډیر په اسانه طریقه باندې پوښ نو د دې سرمایدار کیپټالیزم والوي چې دا ارسه د سړي خپل ملکیت ته او په د باندې اس حق نشته بل چا نه واجب دی او نه نفل دی بل چا ورکول پکې اډستانه نو ينفقون کې پاغې ردو شو چې مونږ ولا ورکړي دي نو دې خرج کوي نو بعض علماء دي نه مراد زکات ده ځکه د قران اکثر آیتونو کې د اقامت الصلات سره د ایتاء الزکات ذکر دی او بعض وینا د عام دی که صدقات نافله دي که صدقات واجب دي دواړه پکې داخل دي او بیا انیس رحمت الله علیه بین القرآن کې لیکلي دي چې په دې کې علوم ظاهری یا علوم باطنی هغه هم پکې شامل دي چې مونږ دې ورکړي دي نو دا خرج کوي او نور ترسي او دلته رزق څه ته وایي ما ينتفع به الحي چې هغه باندې ژوندې انسان فائدہ اخلي نو دې ته رزق ویل کېږي که هغه بیا حلال وي او که حرام وي د اهل سنت په نس دواړو ته رزق ویل شي معتزله وی حرام ته رزق نشي ویلې دا اختلافي مسله ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.